جعفر طیار څوک جعفر طیار نه چې کله دواړه لاسونه کټ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل او شهید شو رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة وله جناحان. حضور مبارک فرمای چې زه وسم جعفر طیار انما په جنت کې چې خدای د دو لاسو په ځای باندې دوه وزرې ولا ورکړي او فرشتو سره په هوا کې ګرځي. طیار هغه چاته ویل کېږي چې په وزرو باندې ګرځي. رسول الله مبارک فرمای دوه لاسونه کټ شو الله د دو لاسو په بدلو کې په جنت کې دوه وزرې د مبارک لور کړي دي. رأيتو زی وسم وینم فی الجنه په جنت کې یطیر مع الملائکه چې فرشتو سره په هغه دو وزرو باندې ګرځي په جنت کې. فرمایي او څنګه صحابي دی حضور مبارک ته فرمایي زما تا سره څه نسبت دی زه څوک یم؟ دا خو حضور علیه السلام تر زوی مو. حضور علیه السلام ورته فرمایي اشبهت خلقي وخلقي. جعفر طیاره ستا شکل هم زما شکل غوندې دی او ستا اخلاق هم د زما اخلاقو غوندې دي. ورته دینه غټ نسبت بل شته؟ ستا شکل او صورت داسې دی لکه د رسول الله مبارک شکل او صورت. ستا اخلاق داسې دي لکه د رسول الله مبارک اخلاق داسې اخلاق دي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي. او عبد الله ابن رواحه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دربار خادمو ناتخوانو. کله به چې ناتخوانی وکړه نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه اللهم ایده بروح القدس. خدای پاک چې عبد الله ابن رواحه چرته ګرځي کنه ته د جبرئیل علیہ السلام په ذریعه باندې مدد وکړي. جبرئیل علیہ السلام د په خدمت کې هر ټیم راولې د په مدد کې هر ټیم راولې او دعا به ورته کوله رحم الله عبد الله ابن رواحه. خدای پاک ته په عبد الله ابن رواحه باندې رحم وکړي. خدای ته په مهرباني وکړي ته په کرم وکړي. او د حضور علیہ السلام په ناتخوانانو کې د مبارک نوم دی چې کوم د حضور علیہ السلام د دربار رسالت ناتخوانانو ناتخوانی به یې کوله. حضور علیہ السلام باندې ډېر ګرانو. دا درې واړه صحابه په غزوه موتا کې شهیدان شو. اتم هجری 4 کال فتح مکې نه مخکې اتم کال د هجرت. اوس په دې کې اخیرنۍ خبره دا ده چې په دې کې زموږ د پاره څه پیغام شته که نشته؟ اے مسلمانانو، اے مؤمنانو، عاشقانو د حضور علیه السلام د امت داویدارو، په دغه غزوه کې زموږ د پاره څه پیغام دی؟ زموږ د پاره دا پیغام دی چې په کار ده چې موږ هم الله او رسول الله سره وفادار شو. څنګه چې صحابه سره وفادارو چې کلم د دین او اسلام د پاره څه خبره راشي په کار ده چې مونږه دوکه ونه کړو، په کار ده چې مونږه بانې ونه نسو. اوس ته چې دا خبره واورې د دینه پس بم ته بانه نسي چې 3,000 کسان د 2 لک کسانو په خلاف هم جنګېدلي دي. داسې محبین د رسول الله په ځمکه باندې یو اسمان سترګو لیدلي دي ته به څه شي بانه کړې؟ نو چې اسلام پیغام پکې دا دی چې اسلام مونږ او ستاسو نه قرباني غواړي، دین زمونږ او ستاسو نه قرباني غواړي. په کار ده چې مونږ عمر ته مونږ ګورو چې ځوانان یو، پیسو ته مونږ ګورو، بچو ته مونږ ګورو، ځوانیو ته مونږ ګورو. قسم دی دا خلک ما او تانه په هر لحاظ باندې خو په هر لحاظ باندې رانه بهترو. په کار ده چې دین اسلام باندې مونږ ځانم قربان کړو، بچیم قربان کړو، مالم قربان کړو. او همیشه د پاره دې ته ونه ګورو چې هغه ډیر دي او مونږ لګیو. مونږ دې ته وګورو چې مونږ سره د رب مدد او معاونت ته او وی سره د رب مدد او معاونت نشته. دا یاد ساتئ همیشه د پاره. بسې غالب به خپکیږي ما کدا نن مغلوب او ذلیل یې کنه خدای پاک او رسول الله سره وفاداری پریخره. الله د مونږ وفاداران کا الله او رسول الله سره